زما نوم عبید الله دی او زه د عمر زوی یم محمود آباد. او عدالت له ستاسو بالکل عدالت له خلک انصاف لذي چې انصاف راته میلو شي. دې له نه چې مطلب دا چې بیا د کور مطلب کټ اسباب او تولۍ به سړی خرڅوي چې هغه به وکیلانو له ورکوي او یا به مطلب دا دی چې هغه به دغه دپاره مقدمو دپاره هغه خرڅوي. نو انصاف چې ملاویږي نو د عدالت نه ملاویږي او دغه عدالت ته د تمامو خلکو سترګې وي. نو که دغه عدالت په دې ذریعه په دې طریقه باندې بدنامیږي او د بدنامۍ ذریعې جوړیږي نو پکار ده چې بیا دغه عدالت خپله دفاع په خپله باندې وکړي او دغه وکیلان چې کوم د وکالت په دې سپینه جامه کې تور داغ په دغه باندې لري په تندي باندې لري دغه دې کم از کم ختم کړي شي. نن د ګل ورځ ده د پیر ورځ ده او منګه نن د تنګي قشرو ته عدالت ته منګه تللي په دې سلسله کې چې زمونږ د دې وراره خواته یو کس امامت کولو هغې باندې د غلا دعوه وشوله. نو د دې په ذریعه باندې بیا یو کس دی برابر کړو چېرې تاسو ضمانت وکړئ خیر دی د الله د رضا دپاره دا سړی لکه مطلب روغ دی داسې دی. هغه ضمانت هغه وشو سړی رها شو. اوس بیا چې کوم دی ده ته ټلیفونونه کېدل چې یاره تاسو راشئ او د عدالت کې جج 4 لکه روپۍ غواړي او یا سړی حاضر کې. نو سړی خو به هر حال نشته دی په موقع باندې او دغه وکیل صاحب سره زه په خپله باندې میلاو شوم لاړم ورسره کېناستم. ما ورته وویل چې وکیل صاحب تاسو ما په دې ټول پروسیجر باندې پوه کړئ چې دا پروسیجر څنګه دی. تاسو مطلب 4 لک روپۍ غواړئ د عدالت لپاره عدالت تاسو نه غواړئ چې او عدالت غواړي صحیح ده او 80,000 روپۍ چې کوم دی نو دا زما دي. نو دا خو 15,000 کم شل کم 5 لک روپۍ شوي. نو دا غریب چې کوم دی نو د سره خو 15,000 روپۍ هم نشته دی په 15 لکه د کم ځای نه راوړي. نو هغه نه ما تپوس وکړو د اخلاقو په دایره کې دننه چې یاره جي ما په دې پروسیجر باندې پوه کړه چې دا کیس څنګه هغه ملزم پسې ورنټ شوی دی که نه د ضمانتي پسې ورنټ شوی دی چې تاسو زمونږ د وراره پسې بیا بیا ځای راځئ او داسې. نو بس هغه اچانک په ما باندې راوګرځېدو لکه مطلب دی چې ته څوک چې ما سره خبرې کوې ته څوک زما سره د خبرو کولو والا ته څوک زما نه تپوس کولو والا او ته خبرې چې ته چا سره خبرې کوې. ما ورته وویل چې جي قانون دی قانون زما دپاره هم قانون دی قانون د بل لپاره هم قانون دی. هغه بیخي چې کوم دی په موږ باندې په خاص کر په ما باندې داسې اواز راویستو د کسانو ته یې وباسئ دا وباسئ دا د دې ځای نه. هغه کسان راپاڅېدل خو هغوی الحمدلله جرأت ونه کړی شو. بیا یې پولیس ته ټلیفون وکړو چې دا وباسئ په دیکو دلته نه وباسئ. بیا هغه پولیس زموږ ډېر زیات قدر او احترام وکړو او هغوی وی چې یاره جي دا سړی خو چې کوم دی نو د جرګو فیصلو سړی دی دروند سړی دی او دا خو موږ نه حوالات ته بوتلی شو نو مطلب دا چې دی موږ ګرفتارولی شو په دې کې. خو به هر حال بیا هغه مشر چې کوم دی وکیلانو کوم د بارو مشر دی هغه هم راغی هغه هم چې کوم دی نو خپل هغه پیاز ټماټر خرڅ کړل په هغه ځای باندې او ډېر څه درز دبه دغه وکړو. خو لکه مطلب دا دی کم از کم زه د دې علاقې یو داسې سړی یم چې ما باندې هر سړی اعتماد کوي. زه روغې کوم جرګې کوم فیصلې کوم هر چا ته دا پته لګي او زه دا مطلب شومنټ نه کوم په چا باندې او نه په چا باندې څه احسان کوم د دې خبرې. خو زه حیران دا یم چې د هر یو شیز دپاره مطلب جج ته خو یو عام سړی نشي راتلی چې ورته ودرېږي چې مطلب یاره جي دا خبره څنګه ده او څنګه نو جج به کم له جواب ورکوي کم کس له به جواب ورکوي او کم کس به پوهېږي. د دې پوهې دپاره خو وکیل ناستي. نو دا یو وکیل نه دغې تقریبا چې دغې کې مخکې مې یو کیس داسې شوی و چې زه بیا ورغلم هغه کیس ته 400 و او هغه وکیل چې کوم دی نو د تنګي په دغه کې چې کوم دی نو ایډجسټ کړو په کچرو کې ایډجسټ کړو بیا سره زما خبرې وشي نو هغه پیسې مې هم ترې واپس واخیستې. نو دغه خبره چې کله د رښتیو خبره راغله نو هغه بیا چغې سورې او دا شی جوړ کړو. نو به هر حال بیا ما دا لازمي وګڼله او کومو کسانو سره زما خبرې وشولې نو هغوی وی چې دا ټولو غریبانانو سره همدغه چل کوي دا غریبانان په قانون باندې نه یې پوهي او دوی ورپسې دلته نه چې کوم دی نو ټلیفونونه وکړي چېرې تا پسې کیس ورنټ شوي تا پسې دا شوي تا پسې دا شوي په دغه چل باندې دوی پیسې راغونډوي او اخلي د خلکو نه. نو برای مهرباني دا خبرې خو ډېرې اوږدې دي خو دا خبرې په ریکارډ باندې په باروم کې پرتې دي غالبا چې د 10 په کم 12 نه تر د 15 منټو 12 پورې چې
چې کوم ریکارډ کو سو غواړي نو هغه په دغه کې پروت دی په باروم کې پروت دی بالکل هغه چې کوم نه راغستې شي که زما دې خبره کې څه اون چې نیچ وي بالکل زه هر قسمه سزا ته تیار یم او که نه وي پکې نو بیا پکار ده چې مطلب د دې خلاف د دې کس خلاف چې نوم یې علمگیر شاه دی او د سره چې کوم نو بیا دغه بل کوم مشر دی دغه نوم موږ له نه راځي بهرحال د دې دواړو خلاف دی په الحال چې کوم کیسونه یې سره د چورلټ بند کړی شي او د دوی په لیسنسو دی نظرثاني وشي او یا دی ختم کړی شي